ذالک الکتاب دا پورا کتاب دے. الکتاب با دا قرآن صفت جوڑی گی چھ الکتاب الکامل تے مراد والی کامل کتاب دے. نو سوال دا رازی چھ ذالک الکتاب دا قرآن کامل دے نو دک دا سوالات تشریح ولی پورا نشتا. دا منظر سبق پا قرآن کشتا التحیات للہ والصلوات والطیبات پکشتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم پکشتا سمع اللہ لمن حمدہ پکشتا روکو سجدی مقدار پکشتا دا منظر رکاتون پکشتا فرض و سنن پک بیان شوی دی دا منظر دا سار دا مازیگر دا ماخام و مسخوتن مسپہین منزن و اوقات ورک بیان شوی دی نو بیا کامل څنګه شو. دیکھو سنت و حدیث دواړو ته محتاج دی. د منځ یو طریقه ده دا سنت غواړي اور هغه طریقه کې سویل دی هغه حدیث غواړي. نو کتاب کامل څنګه شو. تمام دنیا منکرین حدیث ته دې خبرې جواب نشي کولی چې قرآن کامل کتاب دی نو دی بیا شرح ته ولې محتاج شو. کامل کتاب شرح ته محتاج کی یو یی شرح داغه د وضاحت د پاره لکه تهذیب خو خپل خبر برابر شی وکنه تفتزانی په خپل حد کړو خو عبد الله یزدی ول شرح وکړه وضاحت وکړو یو یی محتاج شرح تا یو یی وضاحت په شرح یو یی محتاج شرح تا دی مکمل شرح تا محتاج دی ځکه دوه خبرې دي یو د خپل الفاظ دومره مبهم او اجمال والدی چې په هغه باندې بے د وحی صاحب وحی نه بل سړی نه پوهیږي لکه ما ته وی تشریح د صلات کې چې د نی کړي نو په هیڅ صورت سره د مانځه کنه او حقیقت ته رسیدلې د حج او د روزې پوره احکامات ته رسیدلې نشه نو چې کله د شرح ته محتاج دی او صدا سے احکامات په اسلام کې دي چې قرآن سره چټیل داغه تعلق نشته قرآن نه علاوه هغه احکامات دي او اغم دین دے پتہ لگی ذالک الکتاب کے چسنگ دا کتاب کامل او لا ریب دے دا سے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ چھ پا صحیح سند سر منترالل او دا امت اجماعی شکل کے قبول کرل اور پاغے کے دا رد کو اس علت محدثین متعین نکو دیتوی روایت حدیث دا رسول اللہ علیہ السلام او احادیث مصطفیٰ دا سے لاریب او پاک دی لکه څنګه چې د الله کتاب پاک دی. ٹھیک شله جی او زب یو ناشنا خبره بل وکم تمام منکرین حدیث کې چې څومره دانستا خلق دی ماته دا سوال کړی دی جواب نه دی راکړی چې دا قرآن الله تعالی حدیث ته قدیم قدیم دی ذات د باری تعالی سره دی قدیم دی نو صفت د الله تعالی بسئی دا بم قدیمی کنا او چې کله دا احادیث صرف د پیغمبر خبری دی نو دا حادث شوی که قدیم حادث شوی نو قدیم صفت حادث ته محتاج جوړی دی فدیزه تاسو نه رسیده دا الله کتاب هو قدیم دی ته هو حدیث حادث غنه نو دا قدیم کتاب د حادث تشریح ته څنګه محتاج شو. پتہ لگی قرآن په یو مضمونی شکل سره موجودو په پوره مفاهمه سره او دا احادیث د ازلنا د کتاب مستقل اسوا او پیغمبر علیہ السلام به صرف خبرې نه کولې بلکې تعلیم به د خبرو د الله حبیب ته ورکېدو پاغي سره قرآن کمپلیٹ شو قرآن په برابرې دو پوهه په نشوي ښه نو ذالک الکتاب دا پورا کتاب دی دا پورا کتاب دے الکتاب پورا کتاب دے کامل کتاب دے نو اعتراض راته چې دا خو کامل ځکه نه دی چې شرح ته محتاج دی مونږ ورته وایو هغه شرح د عیسی ده او هغه عیسی د قرآن سره چې راوالي دا قرآن او احادیث دا چې یو ځای کې نو ذالک الکتاب دا کامل اور پورا کتاب دی نو څنګه چې قرآن کې عقل نشي چلولی او د عقل په زاویه قرآن رد کولی او قبلولی نشي نو دکه سے احادیث به هم په عقل قبله او رد کینا